والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. دیوی والإلهام إلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. دا نده دا اسباب دا معرفت او دا علمنا پسحت دا یوشی پنز دا اهل حق بانده. پنز دا چا بانده؟ طالبان و غرض دا ماتن رحمت اللہ علیہ پا دغ عبارت سرا دا جواب دا یو اعتراض دا. اعتراض دا دے معترض وی چا حصر دا اسباب دا علم پا اقسام سلاسو کے باطل دے زکا سلورم قسم هم دا علم شتا دے چاگا الہام دے. لکا سنگا چا پا خبر صادق وغیرہ مخکتیر شل پاغی باندے علم حاصل دو آغا اسباب دا علمو نو دا قصدا هم اسباب دا علم دی. نو چې دا هم اسباب د علم دي نو حصر د اسباب د علم په دې دریو کې چې دا باطل دی. څلورم قسم هم شته چې هغه څه شی دی؟ ولې د الهام په واسطه باندې طالب مدرک ته معلومیږي شیان حقیقت د حقیقت د شی ابطال د شی دا ورته معلومیږي چې دا شی حق دی او دا شی څه شی دی باطل. د هغې ترڅنګ رؤیت فی المنام هم شته دی چې په هغې باندې هم ابطال او حقیقت د شي معلومیږي. نو تا څنګه دا درې کړل؟ پنځه به دې کړي وو، دوه به دې دا مور سره ملګري کړي وه. نو دیر آگے جواب کی وستا خبر ٹک دا الہام و رویت فی المنام هم دا اسباب دا علم نا یو سبب دے خو لیکنا دلتا چکم علم ذکر دے نو علم ذکر دے پا محاورہ دا اہل کلامو کے. پا محاورہ دا چا کے او قانون دا دے چا پا محاورہ دا اہل کلامو کے علم ذکر شی دا غینا مراد تصدیق وی نا محض علم. مراد تینا سے شیوی یعنی اهل کلام چې علم ذکر کی نو سیتنا مراد بھی او په الهام سرا الا او په رؤیت فی المنام سرا تصدیق نه حاصلیږي بلکې مطلق علم راضی وسرا. زما مراد څه شی دی طالبہ؟ والالهام ولکوس الهام چاته وی المفسر بالقاء معنى في قلب بطريق الفيض. الهام عبارت دے د چانه د القا دی یوی معنا نه پزړ کې په طریقې د فیض سره. په طریقې د چا سره؟ الکه فیض چاته ویل کیږي دی وی الهام عبارت دی د القا د چانه دی یوی معنا نه په قلب کې په طریقې د فیض سره. د فیض تعریف علما دا کوي چې دغه علم چې ستا د باطن تراغې نو دا په طریقې د وحی، په طریقې د دلیل او په طریقې د مشاهدی او په طریقې د نزول د ملائکې سره نه وي. نه ملائکې راوړی هله نه مشاهده وي شی د په سترګو لیدلی، نه په دلیل سره چې استدلال دی کړی او نه په طریقې د وحی سره. نو چې نه په طریقې د وحی سره او نه په طریقې د دلیل سره او نه په طریقې د مشاهدې سره او نه په طریقې د نزول د وحی سره او بیا هم ستا یو علم په باطن کې راغی نو دقې شي ته څه ویلی کېږي؟ فیض ویلی کېږي او دا من الله وي. طالبه څه شی وي؟ القا دی یوی معنا په زړه کې په طریقې د فیض سره او فیض تاسو وپېژنده هغه علم چې په باطن کې راشي او په طریقې د وحی، په طریقې د دلیل د مشاهدې او په طریقې د نزول د ملائکې سره. نو دی وی والالهام الهام لیس من اسباب المعرفة دا د اسباب د علم نه دی په صحت د یو شی باندې عند اهل الحق حتى يرد به الاعتراض على حصر الاسباب في الثلاثه. دې به اعتراض واردېږي نه. وکان الاولا او غوره خدا و چې دسی ویلی وای چې لیس من اسباب العلم الا نو دی وی وکان الاولا یقول لیس من اسباب العلم. اوس که تاسو وایي چې هلکه مونږ خو د اصطلاح اورېدلې ده چې علم استعمالیږي په کلیاتو کې او معرفت استعمالیږي په چا کې؟ په جزیاتو کې استعمالیږي. نو دلته چې د پاس ویلي چې والالهام لیس من اسباب المعرفت خو داسې به ویلي وي چې الهام د اسبابو د چا نه دی؟ د علم نه دی. خبره خو مخکې د چا روانه ده؟ و اسباب العلمي خبره روانه ده که نو په کار داسې و چې والالهام لیس من اسباب نو دا معرفت ولي وایي. نو دی راغې جواب کی وکان الاولا یقول لیس من اسباب العلم بشیء الا انه حاول التنبیه
على ان مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات والكليات والمعرفة بالبسائط والجزئيات. پوښوي یعنی دا د نورو خلکو اصطلاح ده چې څوک د علم او د معرفت په منځ کې سره څه شی کوي، فرق کوي. دی وی مونږ په نس د علم او د معرفت په منځ کې سره فرق دوانه سره یو شی دی، علم او معرفت دوانه سره څه شی دی، یو شی. نو کده ویل چې لیس من اسباب المعرفت نو هم ټیک دا، کې ویل چې لیس من اسباب العلم الا ځکه چې دوانه سره یو شی نو بس په ذکر د یو د مترادفینو سره خلک اکتفا عن الاخر کوي کنه. و کدی علم ذکر کړي هم هغه معرفت دی د دوی په نظر، او که معرفت ذکر کړي نو هم هغه علم دی د دوی په نظر باندې یو شی دی سره. الا مگر دومره خبره ده هلته چې راغله چې والالهام لیس من اسباب المعرفت بصحة الشیء، و دا د اسبابو د معرفت نه دی په صحت د یو شي سره، په صحت د یو شي سره. نو دی وی دومره خبره ده تخصیص د صحت په ذکر مما لا وجه له، د دې دپاره څه شی نشته دی، یعنی علم د اسباب، الهام د اسباب د معرفت نه دی په صحت د یو شي سره، صحت یو که غیر صحت یو دوانو باندې دغه یو شی سره. ثم ظاهر دفع دخل مقدر ده ظاهر خویداد چن الالهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للإلزام على الغير، وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم، وقد ورد القول به في الخبر نحو ألهمني ربي وحكيان كثير من السلف. وأما خبر الواحد العدل وتقدير المجتهد قد يفيدان الظن والاعتقاد الجازم الذي يقبل زوال، فكأنه أراد بالعلم ما لا يشملها، وإلا فلا وجه للحصر الأسباب في الثلاثة. دو چې دا خبره درته وکړه نو دی ثم ظاهر ظاهره دا ده چې انه اراده د اراده کړې د 50 سره په الهام سره، د اراده کړې 50 سره په الهام سره. الکه ولی دا الهام ذکر کړی دی نو دی وی انه اراد بان الالهام لانه اراد، مصنف اراده کړي چې الهام سبب نه دی چې يحصل به العلم، چې په دې سره علم حاصل شي لعامه الخلق، او داسې علم چې صلاحیت د دې پکې وي چې دا د الزام علی الغیر راولي. تاسو ویلی دي یو الهام دی، نو الهام خو خدای تعالی خپل اولیاء او نیکانو ته کوي، عام خلکو ته الهام نه کیږي. او بیا چې الهام وشنو په الهام کې خوبی دا د طالبان چې الهام چې دی دا سبب د الزام علی الغیر نشي جوړېدلی. تا ته دی خبرې الهام وشنو ته د خپل خبره په غیبه باندې الزام نشي جوړولی چې لکه خبره خامخا همدغسې ده، ولې ځکه ماته الهام داسې شوی دی. ته دا خبره الزام په بل نشي جوړولی چې کله تا خوب لیدلی او چاته وي چې دا خبره خامخا داسې ده، ولې ځکه ما خوب داسې لیدلی دی. نه، د عامو خلکو دپاره نه ده. والا فلا شک انه قد يحصل به العلم، علم خو په حاصلیږي هغه چاته چې هله چاته الهام وشي، هغه ته خو په علم حاصلیږي که نه، خو علم سبب د علم عامو خلکو ته نه دی، مقصد دغه شی دی. او سره د دې نه وایي د علم په ځکه حاصلیږي چې وقد ورد القول به في الخبر لکه الهمني ربي، نبي علیه السلام فرمایي ما ته زما رب القا وکړه، الهام یې راته وکړه. وحکي عن کثیر من السلف، یو د ډېرو سلفونه الهامي واقعې رانقل دي که نه، ډېرو سلفونه سره نقل دي الهامي واقعې رانقل دي. او بل واما خبر الواحد العدل، هر چې خبر واحد دی چې د یو کس وي او عدل وي، او تقلید د مجتهد چې دی نو فقد یفیدان الظن، دا پیدا کی چالره او ځوان طالب داسې تعبیرونه کوي لکه زموږ استاسو خلک چې دنه تعبیر کوي چې ځوان ګمان ته وایي، نه ځوان طرف راجحه ته ویلی کېږي په هغې طرفینو کې، دا د تصدیق نه ښکته مرتبه ده. ځوان تاسو ته ما ویلي چې مرتبه ده د مراتبو د تصدیق نه، د تصور مرتبه نه ده، ولیکن مرتبه د تصدیق نه راښکته ده، د یقین نه راښکته ده. یقین پسې دویمه مرتبه د چا ده؟ د ځوان ده. نو دی وایي دا ځوان دا پیدا کوي. والاعتقاد الجازم الذي يقبل زوالا، نو دا را پیدا کی هغه اعتقاد جازم لره تقلید یادی، دا او خبر واحد ځوان دا پیدا کی او تقلید پیدا کی اعتقاد جازم هغه چې يقبل زوالا. نو فكأنه اراده گویا کې د اراده کړي د په علم سره هغه ما لا يشمله، ما چې د دوانو ته نه شاملي، چاته نه شاملي، د پم دا اراده کړي چې دوانو ته شامليږي نه، او کدا سي نه وای. والا فلا وجه لحصر الاسباب في الثلاثه، نو بیا په کار دا چې د اسباب ثلاثه نه وای ذکر کړي، نور هم ذکر کړي.
خو چې د اسباب ثلاثه ذکر کړي دي نه دا معلومیږي چې د مقصود په علم سره دغه شی دی چې خبر واحد وات نه وباسي تقلید ته نه وباسي ولې که چېرته خبر واحد د په دې کې داخل ګڼلی او یا یې ځوان پکې داخل ګڼلی نو بیا حصر په ثلاثو کې نو باطل نو پکار نو پکار ده چې دا دوی پکې هم ذکر کړي وای او چې دا دوی ذکر نه کړو نو هلته ورته ویلې چې د خبر نه مې مطلق خبر نه دی مراد خبر واحد بلکې د مراد د خبر نه خبر متواتر یا خبر رسول صلی الله علیه وسلم